أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. لأني درس إن شاء الله العزيز سورة بني إسرائيل پارہ نمبر 15 رکو نمبر 6 آیات نمبر 56 57 58 درې آیاتونه نو هغه ویلې کېږي. قل ادعوا الذین زعمتم من دونه د آیات شان نزول متعلق لیکلي دي چې مکه مکرمه او د طائف په منځ کې په هغه وخت کې یو ځنګل و چې د هغې نوم وجه و. نو دغه وجه دی نوم ځنګل چې دی نو هغه دا ولو او طائف ته بله لار چې دی نو هغه هم په هغه وخت کې نه وه او دې ځنګل کې چې نو هغه په کثرت سره ډېر شی چې دی نو هغه پیریان به پاتې کېدل. نو کله به چې دغه خلک هغې طائف ته تلل په دغې ځنګل کې به یې تګ کولو نو دوی به هلته یخچې نو هغه څه منښتې ښودلې. چا به یو شی ښودو، چا به کجوره ښودله، چا به چې نو هغه سویق ښودل، چا به بل چا بل داسې شیزونه چې موږ ته څه وایئ ما او دا تاسو له چې نو هغه موږ درکو. د داسې مثال اوس خو نو هغه دومره قصې نشته خو پوخا د څو مشران ته پکې یادي پوخا به چې خلک د قبرستان په خوا باندې تلل نو اکثر په شهید باندې به قبالتي به چېرته شهید و یاداو نو پای کې به په شهید باندې به چا اکثر سور شال غوړولو، چا به پې مټایي ښودي وه، چا به پې مالګه ښودي وه، چا به بل څه. موږ به کلي کې شهیدان ډېر دي چې خو ډېر شی نو دې خلکو به اکثر دا کوله او بیا چاته څه وایي نه او که داسې نو هسې په ده به هغه وهم طاري شو نو خپې به یې درنې درنې کېږي وایي دقه دی چې نو هغه یې نیسي. نو الله جل جلاله وایي قل ادعوا الذین زعمتم من دونه، هغه کسان چې تاسو د الله نه ما سوا په هغوی دا نه کوئ ګمان پې کوئ د الله نه ما سوا فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا. د هغوی خو د خپل ځان نه چې دی نو هغه او نه ستاسو نه چې دی نو هغه یو خس تکلیف لرې کولی شي او نه یې په بل چا باندې اچولی شي. تکلیف ورکوونکې او تکلیف چې نو هغه راویستونکې دا خو صرف یو د الله ذات دی. د الله د ذات نه ما سوا چې دی نو هغه بل چا سره خدا اختیار د سره شتی نه. نو چې کله د الله د ذات نه ما سوا د بل چا سره اختیار نشته نو تاسو څنګه چې نو هغه د دغې خلکو دپاره چې نو هغه دا منښتې کوئ او د هغوی نه چې نو هغه یریږئ او د هغوی په دغې کارونو کې چې نو هغه تاسو څه کوئ صاحب حیثیت چې دی نو هغه یې ګڼئ. نو الله جل جلاله د دغې چې نو هغه څه وکړلو رد چې نو هغه یې وکړلو او بیا وروسته چې نو هغه دغه پیریانو دوی ایمان راوړلو. نو چې کله دوی ایمان راوړلو نو دې خلکو د چې نو هغه پته هم نه لګېدل او د هغوی ایمان قبول کړو. دوی به بیا هم هغه شانتې چې نو د هغوی ته دغه منښتې او دا شیزونه چې نو هغه به یې ښودل. نو الله جل جلاله د دغې رد وکړلو چې دوی چې نو هغه ګوره هېڅ هم نشي کولی څه چې کوي هغه د الله رب العزت ذات کوي. د الله نه ما سوا بل یو شیز چې نو هغه هم داسې نشته چې هغه چاته ضرر ورسوي یا چاته چې نو هغه راحت نه. لکه څنګه چې صورت یونس کې رکو نمبر 11 آیات نمبر 107 کې تیر شي الله وی و ای یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو. که چېرته الله وغواړي او تا ته څه تکلیف دی نو هغه رسول کوي نو د دغې تکلیف لرې کوونکې د الله نه ما سوا بل هیڅوک چې نو هغه نشته. و ای یردک بخیر فلا راد لفضله، او که چېرته الله پاک تا ته څه ښېګړه او خیر رسول چې نو غواړي نو د خدای دغه ښېګړه او خیر چې نو هغه څوک منع کوونکی نشي. نو داسې څوک نشته چې د الله دغه خیر چې نو منع کړي. یصیب به من یشاء من عباده، الله چې نو هغه خپل رحمت خپل عذاب
تکلیف او راحت الله چې چاته وغواړي د هغوی له چې نو هغه یې ورکوي او چاته چې وغواړي چې د هغه چې د دغې نه محفوظ ساتي. نو د دې اختیار صاحب چې دی نو هغه د خیر او د شر دا صرف یو د الله ذات دی. د الله نه ما سوا چې دی نو هغه بل څوک نه چاته نفع رسولی شي او نه نقصان رسولی شي. نو الله وی دغه کم چې تاسو د الله نه ما سوا بلئ لا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، هغوی چې نو هغه اختیار نشي لرلی، طاقت نه لري د تکلیف د لرې کولو ستاسو نه یا د بل چا باندې بوج کولو. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلة. الله وی تاسو چې د الله نه ما سوا دا کم خدایان ځان له رابلی، برابره خبره ده که هغه انبیا علیهم الصلاة والسلام دي که فرشتي دي او که پیریان دي، دوی خو هر یو په خپله چې نو هغه ځان له وسیله ځان له داسې یو عمل ګوري چې د الله قرب حاصل کړي، الله ته چې دی نو هغه پرې نږدې شي. لکه عیسایان وایي چې عیسی علیه الصلاة والسلام منجي دی، تېر هفته کې موږ په هغې باندې چې نو هغه بحث کړو. نو الله وی عیسی علیه الصلاة والسلام خو په خپله وایي چې زه الله ته چې نو هغه نږدې شولی او په خپله داسې یا دغه وس واقع موږ ووې دغه نو هغه ځنګل کې کم پیریان ول نو چې هغوی ایمان راوړو نو د هغوی خو په خپله داسې اعمال اختیارول چې موږ د الله پاک قرب چې نو هغه حاصل کوو، موږ ته د الله پاک چې نو هغه نزدېکت حاصل شولی. نو الله وی تاسو څنګه داسې کوئ، د هغوی ته څنګه چې نو هغه اختیارمند چې نو هغه وایي، دوی ته څنګه چې نو هغه د شر او د نو هغه د خیر مالکان وایي. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله، دا کسان چې کم تاسو رابلی نو د هغوی خو په خپل رب طرف ته نو هغه وسیله لټوي، ایهم اقرب چې کم یو به زیات چې نو هغه نږدې دي، ویرجون رحمته ویخافون عذابه، او د هغوی په خپله د الله د رحمت امیدوار دي او د الله د عذاب نه چې نو هغه یریږي. ان عذاب ربک کان محذورا، بېشک ستا د رب چې نو هغه عذاب هغې نه یره پکار ده، هغې نه یرولی شوي نه هغې نه یره پکار ده، د خدای د ګرفت نه چې نو هغه یریدل پکار دي، ځکه چې الله یې ونیسي نو بیا د دنیا یو طاقت هم نشي خلاصولی. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، الله وی داسې یو بستی یو کلی هم نشته مګر دا چې مونږ د هغه هلاکو، هلاک چې نو هغه کوونکي د هغې قبل یوم القیامت، مخکې د ورځې د قیامت نه، او معذبوها عذابا شدیدا، یا مونږ ورکو د هغې ته عذاب چې نو هغه سخت. اوس دغه کلي چې کم تباه کېږي د دوی د عذاب د فاسرو کې لیکلي وی د دوی د عذاب چې نو هغه دوه صورتونه دي، هلاکت اسباب هغه دوه دي، یو چې نو اسباب ظاهره دي او دویم چې نو هغه اسباب باطنه دي. اسباب ظاهره چې نو هغه دا دي چې بادشاهان او ملکونه او خلک چې نو هغه په جنګ شي، نو چې کله وګورې خلک په جنګ شي نو که کلی په کلي په جنګ شي چې څومره نقصان ورسوي، که ملک په ملک چې نو هغه په جنګ شي نو څومره نقصان ورسوي. لکه اوس حالیه دور کې دغه وګورئ نو هغه دغه یهود دغه خلک چې نو هغه الکفر ملت واحده، دا ټول کفر چې نو هغه یو شولو، فلسطین یې څومره چې نو هغه تباه او برباد کو، غزا د هغې علاقې څومره چې نو هغه وکړل، اگر چې الله رب العزت هغه بدل دی واغستو څه وخته پورې د الله پاک صبر ولو، خو بیا چې کله د الله رب العزت عذاب پرانو او د هغې ناچاره خلکو چې د هغوی نور هېڅ هم چې نو هغه وس او چار نه کېدو، دوه رکاته نفل او بددعایي چې نو هغه ورته کړي، نو هغه هم چا نه پټ پناه نه د څنګه پې الله پاک چې هغه شیزونه د هغې وهم ګمان هم د چا نه الله څنګه چې نو هغه تباه کړلو. نو الله رب العزت وایي داسې نو یو اسباب ظاهره دي چې ملکونه باندې په جنګ شي نو کلي چې نو هغه تباه او برباد کې داسې کي چې څومره پته هم نه لګي چې دلته لا آبادي وه، لکه څنګه چې دا وشول. او دویم چې نو هغوی د هلاکت ذریعه ګناهونه دي، اسباب باطنه نه هغه ګناه دی. ګناه دا د الله رب العزت غضب له دعوت ورکول دی، لکه کله چې زنا عام شي قاص سالی چې نو هغه به راشي. اوس وګورئ اکم حالت چې زمونږ دی، کله چې سود عام شي د دشمن یره او روب بچنی نو هغه ستا برډه کې کینی. اوس وګوره مونږ چې نو هغه د دشمن په روب او په یره کې نه یو، مونږ چېرته اوسه پورې یوه فیصله خپله په خپلې مرضۍ کړې ده، دشمن یره چې نو هغه څه ته ویلی کېږي. کله چې نو هغه د مشرانو قدر ورک شي، کله چې نو د علماو عزت ختم شي، دا ټولې خبرې دا ټولې سزاګانې قرب قیامت کې دا ذکر دی، نو هغه ټولو باندې اخته یو که نه.
نو ځکه الله وایي نو دا اسباب موږ به چې نو هغې هلاک کړو او یا به وله عذاب ورکړو عذاب شدیده. نو اسباب باطنه د هلاکت چې نو هغه ګناهونه دي او په هغې کې العیاذ بالله نن خو دومره چې نو هغه خطرناک دور دی. په دې ځکه خدای الله پیغمبر ویلو چې په آخر دور کې د یو سړي 10مه درجه هم چې نو هغه ایمان و دته به د صحابو د دور چې نو هغه ثواب ملیږي. مخکې خو به خلکو ګناه کولو ګناه به ورته ویلو او اوس خو داسې غضب راغلی دی چې خلک ګناه ته ګناه نه وایي. بدترین ګناه چې نو هغه دا دی زمونږ ټوله معاشره چې نو هغه وګورئ د ګناه نه ډکه ده او دغه باندې څوک ورته ګناه ته ګناه نه وایي بلکې داسې حد ته خبر رسېدل ده چې کله ته یو خبره کوي چې دا ګناه دی او دغه ګناه جرم عظیم دی او د دې بار بار وینا کوي چې قلار شي نو خلک وایي دا خبره کوي مړه دی ځان له څه کار کتلی دی اوس چې نو هغه بس په مخه دا یو خبره کوي. نو چې دې حد ته ورسېږي نو بیا به د هغې د هلاکت کیسه پاتې شي. نو ځکه الله وایي او معذبوها عذابا شدیدا کان ذلک فی الکتاب مسطوره. الله وایي دا چې نو هغه لیکلی شوي په کتاب کې. نو دا کتاب کې نو هغه لیکلی شوي دي لوح محفوظ کې لیک دی دقه شان چې نو هغه به کېږي. الله دې مونږ د خپل عذاب نه چې نو هغه محفوظ او مانون کړي. قل اوایا اے پیغمبر ادعو الذین چې راو بلئ تاسو هغه کسان زعمتم چې تاسو ګمان کوئ من دونه سوا د هغه نه یعنې د الله نه فلا یملکون کشف الضر عنکم پس دې اختیار نه لري د لرې کولو د تکلیف له تاسو نه ولا تحمیل او نه د بدلولو. اولئک الذین دا کسان دی یدعون چې دوی رابلي یبتغون دوی لټوي الی ربهم خپل رب طرف ته الوسیلة وسیله ایهم چې څوک به د دوی نه اقرب زیات نږدې دی ویرجون رحمته او دوی امید لري د هغه د رحمت ویخافون عذابه او دوی یریږي د هغه د عذاب نه یعنې د الله. ان عذاب ربک بېشکه عذاب ستا د رب کان دی محظوره یرولی شوي یعنې یره دې په کار ده. و ان من قریة او نه دی هیڅ یو کلی الا نحنو مگر مونږه مهلکوها هلاکون کیو داغی قبل یوم القیامت مخکې د ورځ د قیامت نه او معذبوها یا عذاب ورکون کیو داغی لره عذابا شدیدا سخت عذاب. کان ذالک دی دا فی الکتاب په کتاب کې مستوره لیکلی شوی.